هغه ماشومان باندې ډیر زیات خپایو بیا په دې بدبخت باندې ډیر زیات خپایو چې مړم شو او پړم شو اخرت تم لاړ او ځان سره 15 قتلونه بیا د قتل سزا ډیره سنگینه ده ډیره سنگینه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کم سړی چې ځان قتل کی په دنیا کې په قیامت کې به د سره عمر شي چې کم باندې ځان قتل کړی دی او دې بدن وجني حق سے سخت و په تیریږي چې څنګه انسان ملکې دو سره کوم سخت په انسان باندې تیریږي بیا به ژوند کېږي بیا بدن وجني بیا به ژوند کېږي تر هغه پورې ود سره دا معاملې کېږي تر څو پر حساب کتاب نشي او تر څو پر دې جنت یا دوزخ ته تللی حساب کوا دغه یو عام معمولی سزا شو او بیا د جهنم سزا د دې نه زیاته سخت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی دی اسامه ابن زید رضی الله عنه دی یو غزوی او یو جهاد لتلو پلار کې یو کس یودی دا چې هغه سره لګي کړي چیلې دي د وی جوړدام کافر دی او د مال غنیمت ور سره نو دی ور روان شو چې دا کس قتل کم هغه ورته السلام علیکم سلامي په واچو د بیام قتل کوي دی د یری واچو مانه را خپل غړي چيله بچولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر را رسید صحابه کرام ورته وی چې اسامه ابن زید رضی الله عنه دغه سکړي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسامه ابن زید ځان ته مخامخ کینه ویرا شکینه ولری یو مسلمان وجللی ویجی هغه سلام د خپل یری او د ځان د بچکولو د پاره اچولې نبی علیہ السلام وته پر ملتا ولړشلو لدی ولا قتل او چې دا د پړه کې نیت د مال نه بچکول لري او په پړه کې نیت د مسلمانۍ نشته تا به ولړشلو قتل به وکړه او بیا له سونه برکت چې الله اسامه چې سکړي زګوره پکې نیم دې پیش خدای ته پیش اسامه رضی الله عنه فرمایي ایمای چې کاش د دې وخت نه مخکې ځاړو مسلمان شوی نه وي چې دا قتل او دا ګناه مانه په کوپر کې شوی وي نو خبري چې په حالت د اسلام کې مانه دا ګناه نه و شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو جهاد لتلری جهاد ډیر زور او شور سره روان دي مسلمانان د کافرو سره جنگيږي پدې کې یو کس تر خلکو نظر لاله چې هغه ډیر زیات چې کم دنو بهادرۍ سره د مسلمانانو په حمایت کې جنگيږي او کافر وجنه ډیر بهادری کوي ټول خلک داغه په تماشه شو چې هغه به دا کم جنگ کوي خلکو به واه واه وي واه واه او ډیر زیات نه خلک متاثر شو چې ډیر بهترین جنگ کوي او ډیر کافر ډیر زیات نقصان یې ورلور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو خود دې سړی نه ډیر زیات متاثر یې خو ګوردا جهنمی دي صحابه حیران شو حق حیران پاتې شو چې دا سړی چې دا چې مضبوط جهاد کی چې دې جهنمی شنو موږ بسنګا جنت ته دومو خو بیا جنت تکلیف شو یو صحابي خو خيارو هغه دې بدري معلومات کومه چې دا سوجرا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بارک وی چې دا جهنمی دي کدی السو کې دا جهنمی دي دغه صحابي اور پسې شاشه روانو او دغه کس چې چا بارک دا واقع روانه ده هغه مخ پړوان دي روان دي او کافر وډنیو یو ډیر بهترین jihad کوي اخر دا چې دې زخمی شو زخمونو د لاسه ډېر زیات پریشان شو اخر دا چې د زخمونو هغه تاب یې نشو لرلی نو خپل نیزه یې راوخله په ځمکه ځان ته ورخېټه په ورواچوله او پورې را پورې د ځان نه وکړه او هغه سره مړ شو بس هغه صحابي چې هغه کوم په څیر غړي روان او معلومات حاصلو چیرې دا معلومه کوم چې دا ولې جهنمی په منډه راغی وته دا الله رسول الله ستاسو خبره نشته کړه
وی هغه کوم کس باره کې تاسو ویلو چې دا جهنمی دی هغه ځان قتل که په خپل کومنه خودکشي وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اشهد لګوي کوم چې د الله پیغمبر او د الله رسول نو ګورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خودکشي والا بارکه چې هغه مجاهد دی jihad کوي کافر وجني صحابي دی او یا چې کوم دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حمایت کوي مدد کوي او دا غیبه وجود هم خودکشي دو وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خبره فیصله ورول چې دا جهنمی دی نو موت به څنګه پاتې شو دنیا خدای له اسکری دی خدلاله بل بو کې کنه کور لاله نو بل بدل راشي کنه بل واخلې کې نه کرے کور نه نکتی نه کرے په کور کې اوسېږي دا ردی حل دی چې تا نه کور لاله یاد نه خد دی او تب چې کم دنو ځانم وجني خپل بچیم وجني هزارو که خامخا دنیا کې جون تیرول نه غواړي نو خدان مړ کنه بچي ولي وجني لاول خودکشي حرام ناروا ده خو پرس کته خامخا کول غواړي نو خدان له زور ورکا بچو ته تسوي دي خپل ماشومان بچي ته وجني نو ځان له اخرت یا خراب